یو سړی قسم کړی وي چې قسم دی یا د الله په ذات مې د قسمی زبا دا کار نکوم بیا هغه کار وکي او قسم کې دا راګیر شو حانث شو نو د قسم کفاره څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، دا نن ویډیو دا د قسم د کفاره متعلق تا یقینا ډیرو ملګرو معلومات کوو چې موږ نه مثال قسم شوی به موږ قسم مات کړی وي او موږ پاغي کې مثال حانث شوی یو نو موږ به د هغه د قسم نه ځان څنګه خلاصو یا د هغه کفاره څنګه ده؟ نو د قسم کفاره چې د محترم هدایت ساتي دا دریو سيزونو سره تعلق ساتي. ایو سیز نن سبا زمانہ کې نشته ختم شوه دی هغه دوشتا. ایو سیز چې کم ختم دی هغه غلام آزادولو نن سبا هغه زمانہ نشته د پیغمبر علی السلام د صحابه او تابعین زمانہ وا او دو سيزونه چې کم پاتې شوی دي دا هم په هر انسان باندې د خپل وس مطابق ګوري لازم دي. اولنې سیز دا چې لسو مسکینانو له بروټي ورکي یا لسو مسکینانو له جامع ورکول یا لسو مسکینانو له سرسایه ورکول کده د چا وس نه نو بیا به کم دی درې روزي مسلسل نسی. ګوري محترمو په دې مسله باندې تاسو ځان پوي کی چې کوم سړی باندې قسم وغوښتو هغه په قسم کې حانث شو ما تکړو نو دا بس کوي نو کدا چرته مالدار معنی دا یعنی دا د لسو مسکینانو روټي ورکول شي. لسو مسکینانو لا مثال د غرمه او د ماسختن دوه ټیم روټي ورکول لس مسکینان راولي غرمه به روټي ورکی ماخام به ورکی نو په دې باندې د قسم نه غاړه خلاصيږي. یا چې کم د لسو مسکینانو لا سرسایه ورکول سرسایه چې څومره مثال د روزي یو روزه څومره فطرانه سرسایه وي نو یو مسکین له بداغي مطابق پیسې ورکې لکه لس مسکینانو له بل سرسایه دا به ورکې. درې مندار چې کچرته دام نشي نو لس مسکینانو له کم از کم داسې نارمل جوړې اخستل نو دا هغه د وس مطابق په انسان باندې د قسم کفاره ده. کبیا چرته یو انسان دا وس نیوي لس مسکینانو له روټیم نشي ورکولې بیا لس مسکینانو له مثال سرسایم نشي ورکولې جوړیم نشي نو بیا په اخره کې د غریبو خلکو د پاره چې کوم غریب فقیر وي دا هغه د پاره اخرنه سټیج دا دی چې بیا به دا درې مسلسل روزي نشي نو دا هغه د قسم کفاره. محترم ډیر خلک اکثر نه مالدار خلک انتهایی وسوالي او هغه چې کوم د درې روزي ونیسي نو بس په دې باندې زموږ د قسم کفاره نه چې کوم انسان الله وس ور کړي هغه لس مسکینانو سرسایه ورکي یا به چې کوم د لس مسکینانو روټي دوه ټیم روټي هغه پیسې نغد ورکول یا روټي په خوړل یا جامع ورکول چې کله دا ني دا د درې روزي مسلسل نیول دا د هغه فقیر او غریبانو خلکو د پاره دي. نو دا د قسم کفاره متعلق ویډیو په خپل ماور نور سره هم شیر کړئ. دا سي د نورو مزید او مسایلو د پاره زموږ دا پیج فالو کړئ شیر کوئ هم.